یا بل داسې لفظ ویل د سلام لپاره په خیر را لستنه شي کوم انسان خطا شي خطا نه وین هم ور سره مزماتي استاد دې پړه کې راشي اړه کې خو نه لکه تر سوچ په خپل باندې ویلې شي نمبر 3 د سلام جواب ورکول یو کس ته سلام واچو او نشه جواب نه نو دیو جن بهتر ده چې اوسره جمعه ترا او دو کته چې په موس کې څوک مشغول دي سلام چې توا سره نه چي دی چې توا سره سلام اچي انسان نه او عادتي پر او موس کې جواب ورکړي خلل ولل بس اول خو سلام چې توا سره کوم او چې بیا سلام خامخا کې نو چې څوک په عبادت کې ني مشغول هغه سره نږدې کې نه بس او سلام دا ستیز دغه سره سلام نه چي سلام جواب ورکول دي سره مزماتي یو سړی انچ شو کی او الحمدلله وې تور په جواب کې يرحمک الله وې غلطینا مزمات شو سره یا یو کس دعا کوي حضور باندې دعا کوي د غلطینا تخلینا امين ورته و دې سره لاړو مزمات شو یا د غم خبر دی وریدو او تا په موس کې ان لله و انا الیه راجعون بس دې سره مزمات شو یا خبر دی وریدو او الحمدلله دی چله کې فلانه کار او تا موس کې رسو شکر ادا الحمدلله دی ویل موږ سره مات یا سره تعجب خبره دی وورید او سبحان الله دی ور سره ویل نو هم دی موږ مات شو بل د درد د وجنه یا د غم په وجبانی انسان دخلینا یا اوف د اوزی دې سره موسیقي ماتي دې سره موږ ماتي نو دانه چې ودریږي او الله خیر دا خبره کوي راځي دا په دې سره موږ دغه ک یو سړی د درد د وجنا به اختیار د خلینا دغه سه لفظ وته اب من نه دی هغه موږ نه ماتي دا ال دې چې غم او تکلیف درته او اختیاري تور کې نو دا څه په دې سره موږ نه ماتي یا یو سړی د او پاغه او موږ کې د ترجمه د خیال دی او یا په دې باندې الله یې او خوب غالب شو او دا غي د وجه وی جړل او داسې لفظ باندې کې جوړ شي او قسم هغه आवाज نه دې سره موږ نه ماتيږي اجدا شي هغه سره موږ کې خشوع وضو زیاته شو کم نه شو بل د خپل امام نه علاوه بل چاله فتح ورکول مثلا یو ځای کې دوه جنې ولاړ دي او بل امام غلط شو تا خپل موږ کې ولاړ او بل امام له فتح ورکا دې سره موږ ماتيږي بل د قران لستل په ناظری سره یعنی قران نظام ته مخه ته دي او وی خو بیا په دې کې مسله دا ده چې داسې حصہ د قران په قران کې لستل چې اتا تیاد نه وي که حافظ دی هغه مخه د قران پروت دی نو اجودا خبره ده خو لیکن موږ ور سره ماتيږي نه د موږ ور سره ماتيږي نه او چې یاد درتنی او حصہ ته چې بس قران براته مخه د پروت ویم بدین او دې سره موږ ماتيږي دا د تعلیم او تعلم شو زده کړه شو دا په موږ کې ممنوع دي نه هم په قران لستو کې سخت غلطي کول نو بعضی ټیم غلطیو شي وړه غلطي موږ نه ماتيږي ورسره او بعضی ټیم غټه غلطي زه مثال درکوم قران کې الله فرمایي چې لا يحب الكافرين زو کافرانو سره مين نه کوم او تا دا یو لام اونوي لا دا نه پاتې شتایت ان الله يحب الكافرين الله مين کوي کافرانو سره اگر چې د غلطۍ نه دی ورته موږ مات شو ورسره نو په موږ کې په قران لوستو کې سخت غلطي ګول سره موږ ماتي بل پمونس کې دا کار کول چې د لیدون کې دا خیالو کې چې د جوړې موږ نه کوي دې ته عمل کثیر وایي نو اوس یو سړی دې رنګ ورته راو او خدای د جمعه ته سړی راځي بس موبایل باندې د ترنګ راو پاتې شو نو بس جیب کې بٹن هغه والا او بس خبر اوس د عربو غونډه کې بس راوي پاسه او باقي دو پوری نه باز خلکو ذهن کې وغلطي ده چې عرب څه کارم کوي جوړي جایز دي نه د عربو دوه قسمه کارونه یو د غي د الیمانو یو کار دی یو د امیانو دی نو چې دلته په امیانو کې غلطیاں دي البته پسونو غلطیاں ورکی نه پیږي په ډېر غټ مسایل باندې پیږي مونږ یو نوجوان سره ملو شو 34 سال عمر مې وې دا ما 34 سال عمر دی په عمر کې لومړنۍ عمره کوله او په یو د عمرې واجبات نه خبره په سنت نه خبره دا نه چې عرب کم کارم کوي جایز عرب کو سره ماګه مسلمانین څه کې دا جایز بعض خلک وایي عربیان په موږ کې دامو کې نو لکه عربیان دي نو لکه هغه غلط نشي کولای نو په موږ کې دومره گنجائش ته موبایل له وټ ورکیا بٹن دغه خدا نه چې باقي ډیر او باسو سوق ته نوم دیم دغه شو دا تعالی سلام پدې کې وکړو نو موږ لپاره دلیل قران او د رسول الله مبارک او د صحابه کرامو عمل کله عربو کا یو سره
هغه خلاف ورزي کوي نو غلطه ده او اجل کوي نو هم غلط ده. بل پموس کې خوراک سکا کول قصدن وی که په هیر سره نو دې کې لږ تفصیل دا دی یو دا چې پموس کې سره خوراک راوخو د فور نو کلګ وی دا معمولی د کنزل د دانی برابر وي نو هم د مزمات شو او کمخ کې نس خوراک د کړو او خلک سزرات پاتې شو او بیا د چړې نه کم وي او جب بالفرض تو شو 13 دقیقه نو پدې بیا نه ماتي او که باقاعده د روخ ته لګم وي نو بیا په ماتي او که نغوي مخکې نه ذرات او د چڼې نه کم وي نو بیا هغه سره موز نه ماتي. بل د دو صفونو په مقدار تلل مثلا مخکې صف کې ځای خالی شو نو رستنی کس ته دا ګنجایش ته خپې ځان پسې راکاږي او یو قدم نیمواخې بیا ودرېږي یو قدم نیمواخې مرا مخکې کېدی شي او که دومره ورکې لاړې چې دوه صفه مزل دې ورکې وکړو موز یې مات شو. بعضې په عرب په دې کې هم دغه یو څه غځې نه را روان شو نو څلور صفونه هم راشي دا دې سره موز ماتېږي. بل د قبلې نه بلا عذر سینه دې څه شوه ګرځول یو خدای په موز په دوران کې نظر لږ دی خوا لږ دی خوا مکروه دی خو موز ورسره نه ماتېږي او چې نه باقاعده داسې تو شو ګوري چاته نو دې سره موز ماتېږي یعنې که سینه دې بلکل د قبلې نه وړې ده بیا ورسره موز ماتېږي او نفس په د سترګو په ګوټونو کې کتو سره نو موز ماتېږي نه رسول الله مبارک نه بعضې موقعو باندې دا ثابت دي. بل بلا عذر داسې ټوخی کول چې د هغې نه حروف جوړ شي بعضې ټایم یو ماشوم ټوخی وکړي نو بل هلته نه شروع که غټ کس داسې وکړي نو دې سره موز ماتېږي. که عذر وي اوس مرۍ دې خرابه ده سینه دې خرابه ده او تا ټوخی وکړو د هغې نه سحر غیر اختیاري جوړ شو نه چونکې غیر اختیاري دی دې سره موز نه ماتېږي. البته یو سړی امام په یو ځای کې غلطیږي او په ټوخي کولو سره هغه د خپلې غلطۍ ته متوجه کوي نو دا عذر دی دې سره نه ماتېږي. امام پسې چې نږدې څو کسان ولاړ دي د دی نه امام ته اندازه کېږي چې زه په مونځ کې کم ځای د دې مونځ به داسې د دې وجې نه رسول الله مبارک بعضې الفاظ تیز وي صحابو ته پته لګېده چې حضور علیه السلام اوس دا صورت وایي په سري مونځ کې یعنې نږدې چې کوم کسان ولاړي نو هغه تلاوت به اورېدو نو داسې د نږدې کسانو بالفرض عبده ورسوله داسې انداز سره وي چې پته ولګي چې بس دا دویم هغه دی نو امام غلطۍ باندې متوجه کول وغیره نو دغسې ټوخي باندې بیا نه دغه کېږي. په مونځ کې دومره ګنجایش شته یو سړی مونځ کوي یو کمره کې او چاته پته نشته چې دی مونځ کوي نو دی په مونځ کې یو ټکي اوچت اواز سره ویلی شي چې لږې ګورې زه په مونځ کې یم زه په مونځ کې یم یا یو کس تا سره په کمره کې دی خبرې کولې ناګهانه بیا ته وتړو اوس ویلې کې دی خو جواب نه راکوي نو هغه ته یو ټکي ویلی چې اوچت الفاظ سره مطلب زه په مونځ کې خبردارۍ ورکولو لپاره. بل په پلیت ځای باندې سجده کول نو بس دې سره مونځ ماتېږي. بل د یو رکن په قدر ادا کول وخت د انسان هغه ځای ښکاره شي چې کوم ځای په مونځ کې په ټول فرض دی مثلا د یو سړي د نوم نه واخله تر دې ځای پورې صحیح سلګه غوندې کې ښکاره شي او د یو رکن ادا کول مطلب 3 ځل تسبیحات پکې ویلی شي او دا کولو پاتې شي نو مونځ بیا خود به خود مات شو. یا زنانه مونځ کوي او د سر نه لوبټا خوا شو او 3 ځل تسبیحات مقدار سری وه که غیر اختیاري ولاړه دا شرط دی لپاره مونځ اوس ختم شو. بل په مونځ کې ربنا آتنا فی الدنیا دا دعا نو صرف دا نه هر دعا غوښتی شي هر دعا قرآني دعا کومه دعا نشه غوښتی داسې څیز به نه غواړي چې انسان د بنده نه غوښتی شي یو انسان بل انسان نه نو په دعا کې د داسې څیز په مونځ کې وغوښتو چې هغه د خلکو نه غوښتی شي مثلا یو سړی وایي یا الله نن ما له 100 روپۍ راکړي نو په دې دعا سره به دې مونځ ماتېږي په دې دعا سره ما له 2 روپۍ راکړي په دې سره به دې مونځ ماتېږي اگر چې د عربۍ الفاظ نو دغه چې دعا سره مونځ ماتېږي. بل د درد یا د غم په وجه داسې جړل چې حروف دې څه جوړ شي نو دې سره مونځ ماتېږي او که د یارۍ د وجې نه د عذاب څه حیات راغو په هغې کې جړا وي نو هغې سره نه ماتېږي. بل بالغ کس دی او په مونځ کې په زوره باندې وخندل نو د مونځ مات شو د مونځ ورسره څه شو دا مات شو. په زوره څه مطلب چې داسې وخندل چې تام خندا واورېده او بل کس در سره نږدې واورېده نو بس په دې سره ستا مونځ دا مات شو. د امام نه مخکې کېدل
دې سره موز ماتي. څه مطلب؟ مقتدی په مانځه کې د امام نه یو رکن ته مخکې لاړ شي او امام نه مخکې هغه رکن پوره کړي. نو الا مثلا امام نه مخکې رکوع ته لاړو، ډېرې جلدي د امام نه مخکې رکوع ته لاړو او امام لا رکوع نه دی تللی چې د رکوع نه سجدې ته لمونځ مات شو. که د امام نه مخکې لاړو او بیا لا امام دل اثر نه دی وجود کړی چې امام هم رکوع ته لاړو، امام سره څه ناڅه مشارکت راغو، نو بیا لمونځ نه دی پات. خو دا عمل ډېر خطرناک دی. رسول الله مبارک ډېر سخت الفاظ وي. اما یخشى الذي، آیا تاسو کې یو سړی د دې خبرې نه یریږي چې د اثر الله د خر سر وګرځي چې د امام نه مخکې رکوع او سجده کوي، او د امام نه مخکې ډېر هم لاړ شي، امام نه مخکې سلام نشي سره کولی، کنه څه فایدې نشته. نو دومره جلدي به ځان کې نه دغه کوي چې د امام نه مخکې، د امام نه په یو رکن کې مخکې کېدل دې سره مونځ څه کېږي؟ دا ماتېږي ورسره. دا مفسدات نماز مفسدات نماز، نو په دې سره مونځ دغه کېږي. بل یو ورسره مسله دا د یو سړي تیمم کړی دی او په مونځ کې د مونځ لا شروع دی او دته خبر راغو، بهر چا خبرې شروع کې چل کې اوبر راغو او د اوبو په استعمال قادر دی، اتوماتیک د مونځ مات شو. ځکه اوس به دې څه کوي؟ تیمم په ځای بلاړ شو د سره د موږي او هغې سره به مونځ کوي. یا یو کس هغه موزې چولې دي، د مسافر د مقیم سړي لپاره د موضوع یو ورځ او یو شپه کې دې مسح کولی شي. مثلا پرون 15 بجې یو سړي موزې چولې، نو تر نن 15 پورې کې دې مونځ کولی شي، مسح دې کولی شي. د مونځ کولو او د مونځ په دوران کې 15 بجې شوې، نو دغه ټایم ختم شو. نو چونکې ټایم ختم شو، د موضوع هغه مسح ختمه شوه. نو چې مسح ختمه شوه، نو دی به اوس په ده باندې خپلې مینځل لازم دي، مونځ یې اتوماتیک څه شو؟ دا مات شو. نو دا تقریبا 22-23 مفسدات دي چې دې سره په مونځ کې دا کارونه انسان نه وشي، مونځ ورسره څه کېږي؟ ماتېږي. سبا به انشاءالله بیا د مسافر لپاره د موضوع 3 ورځې او 3 شپې، 3 ورځې او 3 شپې دا دغه دي. سبا انشاءالله بیا د سهو مسایل بیا مکروهات نماز دا کوو.